مسلمانان الته شهیدان شو مونږ وای په پلان کې ورځ پر ورځ په پلان کې ورځ پر خټه ډډه وخه خو یو خبره راته کوم څنګه چې کشمیر حل دی څنګه چې فلسطین حل دی یاد ساته کو 15 کال پسې او 10 کال پسې ستاسو پاکستان دا حل را روان دی او خیم دې درته چې اوس وګوره دې ظالمانو ته نمبر په نمبر هم ګوري چې مسلمان کې څه جذبه ده موږ کې سره جذبه نشته موږ زدي میډیا ولا تم سوچ کې لاړ شم چې دی اکثر په میډیا باندې خی دونه شهیدان شو دونه دا بمباري وشو دا بمباري وشو د څه لپاره خی د دې لپاره ته خی چې مسلمان جذبه نشته هغه خلک هم ګوري چې دی صرف کتو والے دي دی منډه والے نه دي زما په بچی چې تکلیف یې په هسپتال کې حل راغله زما په محله کې ما یو حل راغستی هغه بچو تکلیف دی یو مسلمانین نشته ولی دا جذبه مونږ کې څنګه راځي مسلمانانو ټارګټ کړی ہے شپار پشپار بم وای په خدای مې قسم چې تاسو ته جوړ کړی دا او دا به درته پته لګي روزه ګل پاکستان روزه دا الله د رضا د پار روزه یا مخکې کوم چې په امریکا کې ظلم وشو مسلمان زرا نو دلته به مخلوق راوته دو جذبه وا محبت د مسلمان قدر عزت ولې دا شپه دا بار بار مون سره کیږي ولی کیږي زه وایم مشره یو تاسې پیغام وکړئ ملګرو ته زه خو کمزور یم زموږ خو څوک منیم نه خو د الله د رضا دپاره دې غونډ مردان ته ووایه دې غونډې پښتونخوا ته ووایه که پنجاب نه روزې روزې فلسطین لپاره یو ورځ روزې دې روجه کې روزې چې دغې بېغیرت یهودیانو ته پته ولګي دغې اسرائیل ته پته ولګي چې مسلمانان شته کمزوري دي خوشتي دي مسلمانانو سره به ودرېږو د هغې درد وګوره د هغې تکلیف وګوره او موږ څه کوو موږ صرف خبرې کوو موضوع دا د بې غیرته بچي چې دغه ځای کې کیپسي جوړه کړې ده دې مسلمانانو ته دا خلک ستړي شو دا ملګري ورکوي په فیسبوک باندې په وټساپ باندې چې دا مه وړئ دا مه وړئ ای د مردان پښتنو تاسو ته وایم نن دا څیزونه مه وړئ د الله د رضا لپاره موږ به مجبوره کوئ چې موږ درشو دغلته ول ټکولو شي او کوو به د الله د رضا دپاره مال او جان مې پې قربان ځان مې پې قربان بچی مې پې قربان په نبي علیه السلام مبارک باندې د هغه په مسلمانانو چې کوم ظلمونه کېږي په هغې باندې زه چې کله دوکاندار له لاړ شم کمزوری یم په خدای مې قسم چې دوکاندار له لاړ شم ویم هغه څیز را چې د اسرائیل نه چې د یهودیانو نه زه خو نه پوهېږم دوکاندار بابا دوکاندار ورته خو پوهېږي ته پیپسي خرڅې ډیو خرڅې داسې څه نور څیزونه دي خرڅې ولې خرڅې هغه ماشومانو سره ولې ظلم کوې ته پکې شامل یې زه در سره شامل یم خو زه درته یو درخواست کوم چې د ختم نبوت پتنګان یې د ختم نبوت کارکنان یې د الله د رضا دپاره اوسئ دې دوکاندارانو ته سوال منت وکړئ چې یار وروره مه خرڅوه بس که بس که زما بچي دې تباه کړه دا خپل بچي وګڼئ دا خپلې خویندې میندې وګڼئ دا خپل وروڼه وګڼئ او د الله د رضا دپاره هغې دعا کې هم یاد ساتئ زه چې کله هم دعا کوم بس ځان له کوم نن چې روژه ماتې کوئ د فلسطین د بچو دپاره سپیشل دعا وکړئ چې الله د دغې ظالمانو نه اخلاص کړي الله دغه یهودیان تباه و برباد کړي الله دې سره چې څونه مسلمانان د نورو ملکونه یا د نورو ملکونه فلسطین سره امداد کوي الله ته ولې ډېره تیره ورکړي او که د یهودیانو څوک حمایت کوي او ملګرتیا کوي او هغه په هر مذهب کې دي او په هر جامه کې دي نو الله تباه و برباد کړي او الله په دې روژه کې موږ ته وښیي چې د فلسطین د مظلومانو داسې امداد وکړي الله یهودیان داسې تباه و برباد کړي په خپل ځان یې اخته کړي په خپلو بچو یې اخته کړي په خپلو ځانونو یې نښلي او الله زما مسلمان ورور ته بچ کړي زما مسلمان ورور ډېر تکلیف کې دی نن دغه نه دعاګانې وغواړئ د الله د رضا لپاره الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي کیدای شي زه د دې کاوي دپاره وایم خو لا اله الا الله محمد رسول الله الله ځان مې پرې قربان شه په دغه مسلمانانو داسې مسلمانان دې الله پیدا کړي چې وایي راځئ د الله د رضا دپاره لار نه ده معلومه د خدای په ذات مې دې قسم وي چې له دې ځای نه به ورسره ځم ځان خو به یو ګولې ته راولم یو ماشومه خو به بچ کړم خبرې ډېرې دي وروڼو خو زه یو خبره کوم فلسطین په دعا کې مه هېروئ موږ ډېر کمزوري خلک یو
مونږ نسو پریدي نه راته لار ښیي الله ته امداد وکړي او الله مونږ زر تر زر دغه ځای ته بوځي مونږ بوځي الله الله مرګ نه شهادت غواړم مرګ نه عزت غواړم مرګ نه ختم نبوت په کارکونانو کې غواړم مرګ داسې نه غواړم الله چې کله مرګ راولي چې کله مرګ راولي الله د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي نن دلته هغه ځای ته اوس وکو نځو خو الله مرګ ته نه غواړم د شهادت ته نه غواړم الله موږ ټولو له د ایمان جذبه راکړي او موږ فلسطین سره ټول یو کې نعره تکبیر نعره